اوس کوم ځکه یو حدیث کې راځي چې دا کم شاعران باطل شعرونه وایي نو د دې خېټه به د اور نه ډکه کړی شي. دا چې اوس کوم خلک لګیا دي دا ګانې جوړوي او نخرې کوي او دا یو څه بل څه دا ټول بربادي دي داسې شاعران دا د جهنم سپي دي ښه چې کومه ګانې جوړوي د پردی لور خور په هغې کې اننګي ستایي په هغې کې شونډې ستایي په هغې کې غاړې ستایي دا ټول حرام دي ویل هم حرام دي اورېدل هم حرام دي او جوړول هم دغه جوړونکی خو د جهنم سپی دی. هغه شعرونه جایز دي په اسلام کې چې په هغې کې د الله د دین صفت وي د الله د ذات صفت وي د رسول پاک علیه السلام صفت وي یا په میدان د جهاد کې د پاره د دې وویلی شي چې په خلکو کې مړانه پیدا شي غیرت او جذبه راوچته کي نو دغه اشعار د یو حده پورې جایز دي لیکن دا نور ویل دا جایز نه دي. او الله تعالی د هغه شاعرانو زم دلته بیان کو الم تر انهم فی کل وادی یهیمون ته ګورې نه دی کله په یو سرګردانه دا شاعر کله چې مت خو کې درنګې ورپسې بدې ردې ووایي درنګې بوله مت خو کې درنګې بوله بدې ردې ووایي. او پخواني شاعران خو به ټول داسې وو چې د لساتو روپو دپاره به یې چې کوم دی د بادشاه مدخه وکړه خو چې هغه به له سور نه که بهر به راغی بیا به یې کنزل کول. الله وایي دی سرګردانه دی کله په دې ځي کله په دې باندې ځي. یو واقع د کتابونو لیکلې ده یو